کې سره خپل سرګرمي شروع کړي. بل دلته چې کله اعلان شوی دی د دغه سکندر خان حمایت اعلان کړی دی، میجر بصیر تیر شوي ایم پی ای دی، هغه یو قوم پرستۍ یو دغه خلکو کې اچولی دی، لهر یې دغه کړی دی، یو پیغام یې خلکو ته ورکړی قوم پرستۍ. نو موږ چې ګورو نو په دې بیلټ کې قوم پرستي او د مذهب کارډ دا دواړه کارډونه دلته کې چلیږي. د قوم پرستۍ کارډ چې دی جهانګیري دلته چې پی کې 63 کوم دا حلقه ده دا ایریا په دې کې راځي. نو دې کې 2008 کې دلته کوم الیکشن شوی دی، نو هلته قوم پرستۍ کارډ چې دی میجر بصیر استعمال کړی دی او ډېر بهتر طریقې سره بهتر حکمت عملي سره استعمال کړی دی او هغې کې دی کامیاب شوی دی او ایم پی ای سیټ باندې علاقه خوړه کوم عوام چې دی خپل ایم پی ای پیله ځل پاکستان چې جوړ شوی پیله ځل خپل هغه یو ایم پی ای وټاکلو. نو اوس چې کوم دی میجر بصیر خټک هغه چې کوم قوم پرستۍ د خټک نامې یو کارډ راوچت کړی دی، نو هغه خپله راشي او د جلسې اټینډ کړي او خلکو کې داسې کمپین شروع. نو زه یم چې دا چې دی نو دا دې سره به هوایي نیشن پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر خان، دې سره هغه ته یو نور سپورټ میلاو شي، چونکې پوزیشن خو هغه مخکې نه سټرانګ رانه دی چې دا علاقایي قوم پرستۍ کارډ ورته کوم دغه دی دا استعمال شي ورته د حلقې کې چې کوم خټک کوم دی یا به یو پلیټفارم باندې په دې باندې یوځای شي. سیاسي سماجي خدمات، دا سماجي خدمات چې راجمع شي علاقه کې ډېر لوی سماجي خدمات دي. بالکل دا خاندان چې کوم دی ایم پی کوم خاندان دی، مسعود عباس، جان محمد خان دی، خلیل عباس دی، دی سماجي شعبې باندې دی خپل ذات کې یو انجیو ده. خو څه دا دی چې هغه خلک ظاهروي، دا خلک دا دي چې دی کوم خیر ښېګړې کارونه کوي یا الله خالصتا الله رضا دپاره وي، دی خپل یو جیب نه کوي. نو دا چونکې الله سره معاملې نو دا ظاهري نه ده. نو دا سماجي شعبې باندې خو چې کوم سماجي خلک وي، کم ځپلي شوي خلک کمزوري، هغې ته خو پته وي چې دا کورنۍ خپل لحاظ سره موږ سره یو مدد او یو تعاون الله په نامې باندې دا موږ سره جاري ساتي. نو مخکې نه دی خپل یو امیج د علاقې کې ښه تاثر دلته پیلاو شوی دی. خو جهانګیري تحصیل چې دی دلته ښه ټف مقابلې دلته روانې دي او نور کینډیډیټ چې دی هغه چې راوتي دې دپاره راوتي چې موږ وګټو. او یو امیدوار هم په دې نیت نه راوتی چې نه ځان د ګڼي چېرې زه کمزور کینډیډیټ یم، هر یو کس ځان سیر ګڼي او هر یو